السلام علیکم. ګورئ ورونو، دا کم نننۍ خبر چې راغلی دی دې باندې زه تاسو په تفصیل سره پوهه کوم، خو ویډیو ټوله وګورئ او که دا ویډیو تاسو پوره دلته رانغله په دې ټیک ټاک کې نو لاړ شئ زما یوټیوب چینل د پروفایل نه هلته ویډیو وګورئ. ګورئ ورونو، دا خبر دغه خلکو دپاره دی کم ملکونه چې سعودي عرب بند کړي وو چې د دې نه خلک ډایرکټ نشي راتلی، نو هغه خلکو دپاره دا خبر دی. خو د کمو خلکو دپاره د چا چې دواړه ستنې په سعودي عرب کې وهلي، یعنی د کووډ 19 دا دواړه ستنې په سعودي عرب کې وهلي بهر نه، نو دغه خلک سعودي عرب ته تلیم شي راتلیم شي، خو په دیو باندې به قرنطین نه وي، ویداوټ قرنطین دیو تلی شي او راتلی شي. اوس دې کې سوال دی چې کومو خلکو په دغه کې پاکستان کې وستنوال ده یا په سعودي عرب کې وستنه وهلې ده، نو آیا دا په هغې کې شامل ده؟ نه دي شامل ورونو. که فلایټ ډایرکټ اوپن شو او دا په توکلنا کې محسن نو بیا خو ټیک ده، لیکن د فی الحال د خبر مطابق کم خبر چې دی ورونو نو هغه دا ده چې چا په سعودي عرب کې دواړه ویکسین کړي نو هغه تلی هم شي راتلی هم شي وداوټ قرنطین. صحیح ده ورونو. نو اوس هغه ورونو ته زما درخواست دی کوم چې په سعودي عرب کې دي چې چا یو ویکسین کړی دی نو زر تر زر خپل دویم ویکسین وکړئ، په چوټۍ باندې تلی شئ، ځکه چې ډېرو ملګرو ماته میسجونه کړي چې یار عمر بھائی موږ په چوټۍ لاړ شو که لاړ نه شو. نو که اوس خبر راغی نو که تاسو دواړه ویکسین کړئ او په سعودي عرب کې په توکلنا کې محسن کامل یې نو تلی شئ. صحیح ده ورونو. بل کوم ملګري چې اوس فی الحال فلایټونه بند دي نو هغه په توکلنا کې که هغه محسنه مې که یو ستنې په سعودي عرب کې کړله یو یې بهر کړې ده نو هغه به دا ده چې هغه به په 14 ورځې به په بل ملک کې تیروي، بیا به هله سعودي عرب ته انټري کوي. فی الحال خو دا دی، الله دې فلایټونه کولاو کړي، الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.